فقد أطمعون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق منهم يسمعون كتاب الله. دغه خوی چې وینا یوه وي او عمل یې پر بلې وي، دا خوی د مکې مکرمې په مشرک قوم کې نه و. هغه یو پل خلک که به کافر و او مشرک و داسې پر توللې زړه او په تکه سره غرمه باندې کافر و، نه له چا کښې خاته او نه یو هیله او مرنده به چاته درلوده. د نبي صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب د مرګ پر بستره پروت دی. نبي صلی الله علیه وسلم غوږ ورنږدې کړ، ولیکه د داسې سوکا په پټه ما په غوږ کې کلمه وویله چې د قیامت پر ورځ زه ستا د ایمان شهادت ادا کړم. نه ورته ولې زړه مه نه اخلي چې و پسماندګانو ته دا په اور پرېږدم چې سبا به د قریشو ښځې پر رغړي، بای به ابو طالب د اور له ویارې لیار بدله کړه. زړه مه نه اخلي. نو بس یو پال و چې هغه څه ویل دغسې ښود. اسلام هم دغسې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له مکې مکرمې څخه د هجرت په نیت باندې مدینې منورې له روانه وي. نو چې د هغې زمانې کومه درسته ده هغه یې ښه دانوه اسپویه داسې برزر کوي چې د قریشو توریالي او مصران وله راووته او پر یوه ځای ناست و. نو دی ورغی، ولې ما خو اراده کړې ده د مدینې منورې د تګ. که په تاسې کې داسې څوک یو وي چې دا یې زړه غواړي چې مور یې بوره کړې وای یا یې ښځه کونډه کړې وای او پر ځان باندې یې ګرځلې کړې وای، نو زه روان یم بیا درپسې راځي. نو هغه اسلام یې هم داسې د کوزې وزې یا د کرغې ملا اسلام نه و. دغه بیماري چې وه او دغه کمزوري دا د مدینې منورې په استوګیایو کې د بني اسرائیل و. او د بني اسرائیل یو غلط تصور د ځان په باره کې جوړ کړی او خپر کړی و. د دوی وینا دا وایي چې بني اسرائیل د الله جل جلاله نازولی اولاد دی او دوی به ویل چې نحن ابناء الله و احباؤه، موږ خو د خدای نازولی اولاد دی. لکه دا موږ چې نن سبا وایو په موږ کې دغه مجلس خپور دی چې موږ د الله پاک ګران او محبوب او نازولی امت. د دغه تصور پر بنیاد باندې یو بل غلط تصور په دوی کې خپور و او هغه دا و چې جنت زموږ نکت دی او له موږه په پراته به بل څوک پل نه کړي په ګاډي. او دوی به ویل لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، په جنت به بې موږه یعنی بې یهودو او بې نصارا بل څوک پل نه کړي ګاډي. لکه نن سبا چې موږ دا وایو چې بې موږه به په جنت بل څوک پل نه کړي ګاډي. ورسره بل غلط تصور د دوی دا و چې دا دوزخ چې دی دا خو جیل دی او
دا به یو څو ګڼلې سمرلې شپې د سزا وي له هغه بعد خو بیا دا چې جنت زموږ خپل کور دی ورځو به لکه موږ چې بیا چې دوزخ د سزا دی او جنت د استوګي او د دوی په وینا دا و چې لن تمسنا النار الا ایاما معدوده بس د دوزخ بنو د سزا یو څو ګڼلې سمرلې شپې وي له هغه بعد بیا جنت زموږ کور دی درته به ورځو ذهنیت د دوی دا و چې دا څلور شپې چې موږ د سخندر عبادت کړی دی چې موسی علیه السلام د الله ملاقات لته بس دا څلور شپې به زموږ د سزا وي نور خو موږ د الله ګران مخلوق یو چېرې مو نظارې ته پرېږدي او یا بیا دا چې د دوی اندازه او ذهنیت دا و چې د ټولې نړۍ ژوند 7000 کاله دی او د الله پر ورځو کې یو ورځ 1000 کاله دی دا 7000 کاله یعنی د قیامت اور واجب زموږ په دوزخ کې وي لغه بعد بیا چې جنت موږ دی کور او موږ هم دغه بیا یو چې بس ګڼلې سمرلې شپې دي د سزا د هغه بعد به بیا چې صاف شفا ورځو خپل کور لري نو د دغو دریو تصوراتو چې د خدای نازولی اولاد یو جنت په برخه دی دوزخ به ګڼلې سمرلې شپې نو د دغ په پاداش کې د دوی ذهن دا و چې کوم سړی دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله موسی کلیم الله یا دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله بس چې پورته نه ورکسته من نویران است بیا پورته جاته دا عمل صدا خاص کسړي وکړ دی خوشکا او دا شي خاص په فیصله کې اثر نشته لکه نامو چې بس کلمه چې وویل لا اله الا الله محمد رسول الله بس ته جنت دروازې در تخلاص شي د دوزخ دروازې بندې شي یا ته پورته نه زیار واړي نه کار واړي چې څه د زړه واړي هغه شي نو الله جل جلاله فرمایي چې د دغه ذهنیت پر بنیاد باندې د دوی د ملایانو لخپل شریعت سره رویه او خویه دا وه چې د خدای جل جلاله اورېدلي مجلسونه داسې به یې خلکو ته بیانول زه به یې پکښې اړول مثلا هغه 80 کسان چې له موسی علیه السلام سره د خدای د دید لپاره ورسره تللي وو چې بیرته راوګرځېده هغه لیدلي او اورېدلي مجلسونه یې په هغه وړو خلکو ته نه کړي زه به یې پکښې واړول دغسې د موسی علیه السلام له خولې د الله جل جلاله اورېدلي یا پر تختو باندې د الله جل جلاله له طرفه دا لیکلي احکام او لیدلي دا یو خلکو ته نه بیانول زه به پکښې واړول او که بیا چیرې د الله کلام لیکه یعنی نقل کاوه به بیا چې به چیرې داسې یو ټکی پکښې ورغی چې د دوی شهرت به په خرابېده یا به د دوی خوړه له خولې وته بیا به دا ټکی په لیکلیو کې بدل کړي او هغه خپل شهرت او هغه خپله خوړه یا بیا د چا مراعات او خواهش دغه خو یا د ملایانو وه یا به بیا مثال د الله د کتاب د یو آیت تشریح دوی کوله نو هغه تشریح به پر داسې انداز کوله چې د ده به د خواهش یا د ده د مفادو چې د هغه لپاره یې ضرر نشي نو هغه تشریح به هم تر له مخه د خپل ذهنیت مطابق کوله
او بیا به د الله د کلام له یوې او له بلې خوا وله راچکاوه چې هغه خپل ذهنیت او خپل شهرت او خوړه په محفوظه کړي. د عامیانو یې بیا دا خوی و چې په خپله خو به کتاب زده نو لغر تلاوت به یې کوه، لکه الله پاک فرمایي ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه، په کتاب پوهېده نه بس هغه یو تلاوت به هغه به یې کاوه. دغو به نو بیا هغه رښتیا او درواغ چې هغه څه اورېدلي مجلسونه وو دغه به یې بیانول، څه به بیا زورګي پر غالب بس په له ځانه به یې هم څه ورګډ کړي، لکه دا پښتانه چې وایي چې بې علمه فکري کړي اور د بل پر خپل تندي کړي، نو هغه به بیا دغسې به هم پکښې وو. نو الله جل جلاله فرمایي چې دا له تاسې سره چې کوم قدم او خوی دوی وړي د دوی له خپله شریعت سره هم دغه حال دی. نو که تاسې ته مثلا په مخه دار شي او درته ووایي چې ما خو هم ایمان راوړی او بیا له هغو خلکو سره ګوشي شي چې هغه ستاسې په مخالفت کې بیخي تر هغه حده رسېدلي دي چې څوک هم نوم ور واخلي لمبه یې تر ککرۍ وخېږي و هغو ته بیا یایي موږ خو یو ستاسې ملګري ته ورور له وروره کله تللی خو هسې دوی ساده خلک دي په ذات موږ هم خوندونه ځینې اخلي. او بیا چې لکه الله جل جلاله فرمایي واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. او بیا دغه خلک چې دا وتاش ته وایي چې موږ هم ایمان راوړی، دا خلک چې په خپله سره ګوشي شي بیا په خپله د له پوهوي او منت پر لګي چې مړه د کور حال سړی نه وایي، تاسې د خپل شریعت د خپل کتاب د خپل تاریخ مجلسونه و دغو ته مه بیانوئ، سبب یې په دا خپل تاریخ ګرم کړي یاست، په دا خپل کتاب یې ګرم کړي یاست، په دا خپل وراثه کې به یې نیولي یاست، نو دا تاسې څه کوئ؟ لکه الله پاک فرمایي اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. دورې سادهګان یاست چې خپل تاریخ او کتاب دوی ته وښیي یاست او بیا په دا خبره ویاست چې زموږ په کتاب کې د نبي صلی الله علیه وسلم د نبوت یا د ده د شریعت دغه پیشنګویۍ دي. نو دا عادت چې دوی کړي دا د دوی له منډه دغه عادت دی. او بیا الله پاک فرمایي چې داسې هم نه کله کله به د نبي صلی الله علیه وسلم داسې اراده پیدا شوه چې که یو شا درنه معجزه الله ښکاره کړې وای نو به دوی بیا زړه اخیستی وو دا مجلس. الله پاک ورته فرمایي چې ته موسی علیه السلام لوړ معجزې وښکاره کړي او که عیسی علیه السلام لوړ معجزې وښکاره کړي او که دوی د نبوت او د وحی له عمله سره ناولده دي، خو دا ټوله تسلسل د انبیاو په دوی کې راغلی، دا وحی هم په دوی کې راغلی، نه دوی له نبوت هم ناولده دي نه له وحی ناولده دي، نه داسې دي چې معجزات یې نه دي لیدلي، د موسی علیه السلام ښکاره کړي معجزات خو او دوی دریاب یې دله پرېښود لیارې یې ورکړې او دوی په سترګې لیده. نو داسې نه دی چې د معجزاتو کمی دی بلکې خټه او خمیر یې پر ځای برابر نه دی. او داسې هم نه ده چې دوی ته احکام نه دي معلوم، د دوی سره چې کومې معاهدې شوي دي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، دا وعدې له دوی سره دوی کړي وي چې خبره به لږ لویازې د خدای منو، او دا احکام هم دوی ته معلوم دي چې د مور پلار د اقرباو له خلکو سره رویه. بیا دا هم د دوی په کتاب کې موجود دي چې په خپله مزله ورغلئ، په خپله مزله باروئ او د یو د بل په بدو کې مټه مه ورکوئ، مګر د دوی چې پر مزاج برابر و هغه مجلسونه به یې ورنیوه چې له طبیعته به برابر نه و بیا به پرېښود
لکه الله پاک فرمایي فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، چې پر تبم برابر وي هغه منه یاست، چې له تبې چپ وي هغه پرېږدئ. الله پاک فرمایي فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. دا پګو وهلې خرڅ وي په بیا تاسو په نه یاست، دا د شا خوایا مړه شي. دا نو د مخ پښې خو یې مندۍ دي پر هغه خدای ولیاړي دا کونه پسې چکاړي دا د سپي کله ور سپي دغه شي. نو الله پاک مې چې تاسو دین کتاب منه یاست نو بل مندي یاست، دین یې نه منئ نو هغه خوا به مړوي. نو دغه شی دی به په درمند کاړي چې اوس ربال به مړ وي، مخ به مندای او د ذلت او د مصیبت زندگی به وي. نو الله جل جلاله فرمایي چې د دوی له خپل شریعت سره له خپلو انبیاءو سره دا ربیا راغلي. داسې هم نه دی چې ګویا په تا ناولده دي، په تا هم ډېر ښه ولد دي و دوی ته معلومه وه په خپل کتاب کې، بلکې له مشرکانو سره به چې څه وخت د دوی مقابله راغله بیا خو به ډېر په جګه غاړه ورته ویل شي اوس به نبي پیدا کړي بیا به سره ګورو. نو اوس داسې هم نه چې lia تا نه پزني، lia د شریعت نه پزني، lia وحی نه پزني، خو بس دی اور مړ له لور سره. نو پکار دا دی چې موږ ودا ته سوچ وکړو چې وتیر دغه خویونه دا په موږ کې نه دي خپاره. تاسو ودغو ته هیله ده، ودغو ته هیله ده چې دا دعوت به در سره ومني او د زړه په سپینې شپلۍ به د ایمان پر لار در سره هیسي. نو دا هیله خو هیله ده، په دغه خو منتصر نه ورسوي. فقط تاسو دغه کوئ چې دعوت رسوئ. الله پاک یې چې تاسو صرف دا زما د دین دعوت داسې ورسوئ چې په زړه یې ورپورې کړئ، پورته بیا تاسو کار مه پلرئ. پر مخ باندې وذرني والمکذبین اولی النعمة ومهلهم قلیلا، چې ورته تاسو په وراسه د دوی سر خلاص کړئ، بیا زیات ما او دوی ول پرېږدئ. ما او د دوی ومنځ ته بیا زیات تاسو مه راګډوئ او لږ وار راته وکیاست چې میاد راشي بیا بیا تاسو په خپله په سترګې ووینئ چې زه څه وکړم. نو الله جل جلاله فرمایي افتطمعون ان یؤمن لکم، ستاسو ودوی ته دا هیله ده چې ستاسو دعوت به له تاسو سره ومني او بیا به د ایمان پر لار باندې له تاسو سره په توللي زړه رهیسي او حلق هم په نوم چې دا هیله ده دغه شی به نه وشي. نو افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فدوی کې په اول سر کې داسې ډله د عالمانو موجوده وه چې وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، د خدای خبره به په خپلو غوږو واورېدو، د هغه باوجود به چې بیانوله بیا به زه به پکښې واړم. ثم یحرفونه، او دا د ژبې اړېدل به له ناپوهۍ نه و بلکې ښه به یې سر په خلاص. ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، ښه به یې سر په خلاص. وهم یعلمون، په دا به هم ښه سر خلاص و چې زه اړوم ژبه، او دا ژبه اړول د خدای خوښ نه دي. خو بیا یې هم دغه چې موږ د خدای ګران مخلوق یو نو به څه راوځي. نو الله پاک فرمایي وقد كان فريق منهم، په دوی کې داسې ډله د علماو وه چې یسمعون کلام الله، د الله خبره به په خپلو غوږو واورېده، خو چې مخته به بیانوله ثم یحرفونه، په هغه کې به بیا ژبه واړوله من بعد ما عقلوه، د ده باوجود چې ښه به سر په خلاصوي چې خدای څه راته وایي. وهم یعلمون، په ځان به هم ښه سر خلاص چې زه به اړوم او دا بد کار دی. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي دا ان کثیرا من الاحبار والرهبان
لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله. ډیر ملایان او پیران او فقیران د بزرګۍ او د مشیخیت په جامه کې د خلکو دنیا په غلطه طریقه خوري او بجای د دغه خبرې چې د الله په کتاب دوی د خدای ولیار ته خلک راوبولي، دوی خلک په ځان پشي کوي چې د ځان شخصیت او شهرت او د ځان خوړې برقرار وساتي. نو الله پاک فرمایي وقد كان من إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا چې د ایمان والو ته په مخه ورغله نور خو ډېر کار ورسره درلود نه چې لیای په غم جان شي، لیای په شادي کې شریک شي، خدای چې د شور والو چې شعر په مخه ولا ورغله دغه شي نو لې مړه موږ خو ایمان راوړی دی. د تاسو خو داسې راته ګوره چې د کشبګر سره سره شناخته نه و، مړه موږ ایمان راوړی دی، پوښتنه را باندې کوي، حال را باندې نه. وإذا خلا بعضهم إلى بعض دغه خلق چې دا وتاش ته تخلب یای چې موږ ایمان راوړی چې دا خلق په خپل جلا سره کښیني بیا منت پر لکي اوله طبیعي. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليهم. تاسو اوس په دغه مجلس نه پراځئ د خپل کور حالونه ورته ویاست چې زموږ په کتاب کې دغه دي، زموږ په تاریخ کې دغه دي، زموږ په شریعت کې دغه دي. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم افلا تعقلون. چې بیا صفا په تاسو باندې د خپل کتاب په تور دلیل پیښوي، یا د اساس خپل تاریخ تاسو په خلاف دلیل پیښوي، یا د اساس خپل ورسی و تاسو بیا په مخ کې پیښوي، په دا هم تاسو سر نه خلاصوي. په خپل کتاب ځان په ګرم وایي، په خپل شریعت په ګرم وایي، په خپل تاریخ په ګرم وایي، دا تاسو شعارونه وکړو. الله پاک فرمایي ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. اوس په دا غوا د دې سر نه اخلاص چې خدای خود د دې په اسرار هم خبر دی چې دا پټ سره راغلی، په دغه هم خبر دی چې دا وتاش ته د ایمان اظهار کوي، دې په دا نه خبر. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. الله پاک فرمایي چې دا خو د علماو خو دي، جنه په دوی کې عامیان دي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. د کتاب په مطلب خو سر نه خلاصوي، البته تلاوت یې کوي. نو إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. نو دای خو جاته غریب بی علم فکری ده، ما زیاتې د اټکال مجلسونه کې شخصه بیدلی یو خارق و چې رښتیا او که دروا او که هر څه او خود د کله کله د بزرګۍ جذبه که پر غالي بس بیا نو له ځانه هم یو شی ورګرځي. نو الله پاک فرمایي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. الله پاک فرمایي چې تباهي د هغو خلکو په برخه وویل للذین یکتبون الکتاب چې دا کتاب لیکي، یعنی د الله د هدایاتو مجموعه نقل کوي او بیا یې د نقل په دوران کې ناخوښه مجلسونه بدلوي، یعنی یو نیم کلمه یا جمله که د خواهش مطابق نه وه نو لکه په بیان کې چې ژبه اړوي په تحریر کې کلمات بدلوي. نو فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم په خپل لاس لیکلی ثم یقولون هذا من عند الله. او بیا داسې وي چې د الله د کتاب تشریح کی، خو تشریح داسې کی چې د دین نقشه د اول په خپل ذهن کې جوړ کی، بیا دا د خپل ذهن جوړ کړی دین د الله په کتاب ثابت وي چې ګوره ما درته ویل کنه او دا د خدای کتاب څه ودل. نو الله پاک فرمایي فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. او بیا دا د خپل لاس لیکلی کتاب چې لیا یې په الفاظو کې تحریف کړی وي، لیا یې بیا تعویل د خپل خواهش کړی، بیا د دغه په حواله باندې بیا یې چې دا د خدای له طرفه دا کتاب دی، یا بیا دا ما تشریح کړی د خدای حکم دی. نو دا خپل رایه چې دی بطور دین د خلکو په مخ کې پیښ وي. نو الله پاک فرمایي چې لیکلي بیا هم په ماحول کې تباهي او بربادي پیښ وي، انتشار به راځي، او د دوی دا عمل چې د اعمال په ګټې دا به د دوی د تباهۍ ذریعه وي، نجات په نه پیدا کوي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. ولد دوی به دغه عمل انتشار پیدا کوي. وويل لهم مما يكسبون، او د دوی به دا ګټه د دوی د تباهۍ سبب ګرځي، ولې د الله مجرم به ګرځي، نجات ذریعه به نه وي. وقالوا لم تمسنا النار الا اياما معدودات. او دا لکه د دغه بیلیارۍ اصلي محرک په دوی کې دا دی چې د دوی دا ذهن و چې لم تمسنا النار الا ایاما معدوده. دا اور خو په موږ سره ډېر یا نشي دوړه په موږ څه وایي، موږ خو د خدای ډېر نازولی اولاد یو او د خدای ډېر نازولی امت یو، لمړه به دوړه څه وایي. او الا ایاما معدوده بس څه ګڼلې اسمرلې شپې کوو. او ولن تمسنا النار الا ایاما معدوده. الله پاک فرمایي قل ته له دوی ته ووایه اتخذتم عند الله عهدا، تاسې د خدای داسې اسلام اخیستی دی، له تاسې سره داسې یو څه خره قرارداد موجود دی چې ګویا دا جنت یې و تاسې ته پر نامه دې لیکلی دی، پر یوه خوا به نه درځي. اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده. دا چې کره قرارداد د خدای له تاسې سره شته چې دا جنت یې و تاسې ته درېستلی وي په برخه، چې بیا به خدای دغه خپل قرارداد او لیکلي مخالفت نه کوي. اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. که تاسې په خدای هغه مجلسونه کوئ چې تاسې په هغو مجلسو خبر نه یاست، له ځانه لګېږي ډېر غټ یاست. او بیا الله پاک فرمایي بلا هو دا کاره ده. من کسب سیئتا د چا چې زمون د بیلیارۍ واحاطت به خطیئته او بیلیاري پر لیار بړلې وه فلهم فاولئک اصحاب النار. دا بیا چې د دوزخ خلک دي، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ورځې او شپې به نه وي پکښې پراته به وي. الله پاک فرمایي چې ته ودوی ته دا ووایه اتخذتم عند الله عهدا. دا کوم مجلس چې تاسې کړی یاست چې ګویا دوزخ به کوم کار نه لري، د دغې خبرې له تاسې سره داسې پوخ اګریمنټ د الله کې لیکلی شته چې ګویا بیا به دی له هغه جاتې نه اړي. او که تاسې پر خدای داسې مجلسونه ورتړی یاست چې پخپله هم په خبر نه. نو الله پاک وایي چې دا مجلس دغسې نه دی، اصل مجلس دا دی بلا من کسب سیئتا. دا کره ده چې د چا من د بیلیارۍ وو او بیلیاري یې پر لیار بړلې وه، د دغو ځای دوزخ دی او داسې نه چې په شپو په ګڼلیو شپو نه سم به پکښې پراته وي. دا حالت بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او بل کرا مجلس دا دی چې والذین آمنوا چې چا د خدای خدایي ومنله او آخرت یې د الله په عدالت کې د ځان د پیشۍ نیټه ومنله، وعملوا الصالحات او بیا یې د عمل ضمن دی د دغه اقرار او اظهار او ایمان شهادت پیښاوه
د دغو ځای جنت دی. بلا من اسلم وجهه بلا من آمن وعمل صالحات أولئك أصحاب النار اولئک اصحاب الجنة هم فيها هم فيها خالدون. دا اکرا مجلس دی چې چا د خدای ومنله، آخرت یې د الله په عدالت کې د ځان د پیشۍ نیټه ومنله، او له مرګه بعد یې بیا ژمند ومانه، او بیا یې د عمل یار د دغه اظهار او اقرار شهادت، دا د جنت خاوندان دي، دا به جنت له ورځي او همیشه به پکښې پراته وي. دا ستاسې د خواهش مطابق مجلس نه دی. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بني إسرائيل ته بیا وایي چې تاسې دغه هغه موقع او محل او ورځ هم در په زړه کې وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل چې د بني اسرائیلو دا خما دا پخه وعده واخیسته چې الله تعبدون الا الله لا تعبدون الا الله. له خدایه په پراته به تاسې د چا خبره ودان ته نه در پرېږدئ. منئ به له بیا د خدای، او له خدایه په پراته به د بل چا خبره نه تاسې ودان ته پرېږدئ، نه به منئ او نه به عمل پکئ په دغه شرط چې د هغه ویل د خدای د ویلو په خلاف. او لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا، او لمور و پلار سره به ښه رویه استعمالوئ. د دوی به زړونه په لاس کې نسئ، داسې حرکت او عمل به تاسې نه کوئ چې د دوی زړه په خراب شي. لکه په بل ځای کې الله پاک فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. د مور او د پلار په مخ کې تاسې د ځان ستونزه هم مښکاره کوئ، یعنی داسې وش لکه دا سړی چې ستړی او بیا یې وش. نو الله پاک فرمایي چې تاسې د ځان ستونزه هم د مور او د پلار په مخ کې مښکاره کوئ، ولې چې د مور او د پلار په اولاد ډېر زړه خرابوي. نو تاسې د دوی زړونه خرابوئ مه، په لاس کې یې نسئ. ولا تنهرهما، او داسې جږه خبره هم ورته کوي چې په هغه د دوی زړه خرابوي، او مه داسې عمل کوئ. په روایاتو کې راځي چې که چېرې مور او پلار پر یوه ځای باندې اولاد ور وباله، نو بیا د دی ورته ګوري که چېرې دا بلل د خدمت لپاره و، نو به مور له مخه ورځي، پلار له بله شا ورځي. که چېرې دا بلل داسې عمل و چې په هغه کې احترام او عزت و، بیا به پلار له مخه ورځي او مور له بله شا ورځي. لهذا الله پاک فرمایي چې له بني اسرائیل آدم الاخص و کلکه پخه چې یو خبره له بیا د خدای منئ، د خدای د خبرې په مقابله کې به د هېچا و خبر ته ور نه نسئ. او دویمه خبره دا ده چې د مور او د پلار سره به شکړه کوئ، او بیا اقربا یعنی خپلوان چې د نسبۍ خپلوان وي، له دغو سره به ښه رویه ساتئ. الله جل جلاله په بل آیات کې فرمایي دی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. دا نیکی او دینداری و دا ته نه بیایي چې تاسې په لمانځه کې یا قبلة لمونځ کوئ یا مرخاته لمونځ کوئ، دا مسله نه ده. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. چې تر څو پورې چې له تا سره مالی صلاحیت دی چې دا خپل مال سره د ګرانۍ ته پر خپلوانو باندې، پر مسکینانو باندې، پر یتیمانو باندې، پر کونډو باندې، پر همسایګانو باندې، پر مسافرو باندې، پر سوالګرو باندې
ونه لګوي. نو دا لویاجي منځونه به هم سهه نه په وخیاجي چې تر څو پورې د ژمن په چلان کې د چا د ضرورت سهه په تاسې ونه خیاجي. نو الله پاک فرمایي چې له بني اسرائیلو د دغې خبرې وعده موږ اخیستې وه چې خبره به لویاجي د خدای منئ، د خدای د خبرې په مقابله کې به د بل چا مجلس ته ور نه نسئ، له مور و پلار سره به ښه رویه ساتئ او له خپلوانو سره وقولوا للناس او پر یتیمانو او پر مسکینانو. یتیم په نابالغ هلک د پلار یې نشته او بیا له نیستۍ داخه سړی نیستۍ انسان کښېنولی دی، یوه یې په وس نه وي پوره. نو له دغو سره تاسې شګړه کوئ یاسته، حل کېنندوئ، ضرورت یې ورپوره کوئ یاسته. وقولوا للناس حسنا او له خلکو سره ښه رویه استعمالوئ. پښتانه یې که ګوړ یې نه وي، ګوړهول خو ډېر، مطلب دا چې بدزباني له چا سره مه استعمالوئ یاسته. او که د چا ستا په مټه سهه خطا مثلا حشر وي، یو پنګونی کار وي، یا د لول یا د ګل یا د سکول، نو تاسې له خلکو سره ښه رویه ساتئ په وینا کې هم او په کردار کې هم. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. او بیا مې دا هم درته ویلو چې اقیموا الصلاة، تاسې د الله او د الله د رسول د پیروي حق ادا کوئ. داسې نه چې پر زړه مو درېدلې وي هغه به منئ، څه پشېدئ به چې زړه م نه وه اخښتې هغه به نه منئ، پرېږدئ به. که هوسا درته ښکاره کېده لکه لمونځ بیا بې کړی یاسته، که ستومان درته ښکاره کېده بیا به د الله دین دی او خدای ته پاتې دی، بیا به پر شا دینېدئ، داسې مه کوئ یاسته. وآتوا الزکاة او د خلکو په ضرورتو کې تاسې د هغو سهه کاږئ، یعنې پر پښې دله دروئ یاسته. دا زکات دا خاص مقدار چې دی دا خو په هر حال دی، خو لیکن دا زکات په عربي لغت کې چې راځي د دغه معنی دا ده چې تاسې یو و بل ته ورکوئ ورکوئ یاسته، پر پښو دروئ دله پرځوئ مه، د یو د بل له مجبوریو څخه استفاده مه کوئ. دکاندار هم داسې نه کوي چې مجبوره دی یا ناپوهه دی، نو اوس به د ده له ناپوهۍ څخه اول که شی په دوې دی نو بیا زه په څلور ورکوم، که لیاده یې مجبوره دی را اخیستی دی نو اوس که ما اول په عامو حالاتو کې په روپۍ خرڅاوه اوس بیا په سل ورکوم، داسې مه کوئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. لدغو کرا وعدو چې د علما سره کړي وي لدغه بیا تاسې مخ واړاوه، یوم هم نه را سره وپالله. او وانتم معرضون، تاسې له لو سره بې لیارې خلک یاسته، پر لیار باندې تګ ګډ سره په مزاج کې نه دی موجود. او الله جل جلاله فرمایي وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الله پاک ما له تاسې دا وعده اخیستې وه چې لا تقتلون أنفسكم، په خپله مه ځله وژنئ، ولا تخرجون لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، په خپله د یو د بل وینې مه سره بهوئ او ما یو بل له خپلو میلو دله باروئ چې دله ورک کوي. او ثم أقررتم وأنتم تشهدون، نو د دغه تاسې له ما سره پخه وعده وکړئ چې نه به موږ په خپله یو بل دله وژلو، نه به یو بل دله باروو، او نه به په دغه عمل کې د یو د بل مټه سره لرو. ثم اقررتم وانتم تشهدون، او نن هم تاسې دا منئ چې هو د بني اسرائیل له الله سره دغه وعده وه مګر منئ نه. ثم انتم هؤلاء، دغه تاسې یاست، تقتلون انفسکم دله وژلئ هم، وتخرجون فريقا منكم من دياركم، ځینې ورلټډه یاسته چې غزورور یاسته، کمزوري له خپله میل یې له خپله ملکه بار کوي، ورک یې که یاسته، او پر دغه بېلیاري باندې تاسې یو بل ته مټه ول ورکوئ. او
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان يعني په دا بیلیاري کې تاسو یو بل مټه ولا ورکوي إن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نو اوس وادم دا هم و چې د لوادلو بنه دا هم و چې د لبارو بنه دا هم و چې په مرګ او په باریدو کې به بل چاته مټه هم نه ول ورکو دغه هم واده و چې قیدیان وو او په فدیه خلاصېده بیا به تاسو خلاصوي. نو اوس تاسو دغه خلک یاست چې دا قول هم کړی دی او دا ایمان مراوړی دی او تورات هم منئ موسی علیه السلام هم منئ د لوادلی هم د لباروي هم په مرګ او په باریدو کې و یو بل ته مټه هم ول ورکوي حق هم نه ولته یاست. البته چې قیدی داری شي بیا تاسو دغه فدیه ادا کوئ چې دا مزمور د دین یا د مذهب سړی دی. نو الله پاک فرمایي چې دا فدیه ادا کوي خو دا باریده خو هم ناروا دا خوندریزي خو هم ناروا دا په خوندریزي او په باریدو کې چې د مټه ورکول دا هم ناروا. نو ګویا کې تاسو د الله د کتاب هغه احکام چې پر مزاج برابر وي یا زیار او زیان نه درساږي بیا خو یې منئ او کدا چې پر مزاج برابر نه وو یا زیار او زیان پورې تړلی وو بیا چې د خدای دین د خدای ته پاتې دي موږ خوار خلک. نو الله پاک فرمایي چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض چې هغه پر طبیعت برابر وي لا زیار او زیان وتلی وي دغه خو تاسو عمل پکې او چې له مزاج هم چپ وو یا زیار او زیان پورې تړلی وو بیا هغه ته شاته ته وایي پرېږدئ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. په دا ښه سر خلاص کړي چې ستاسو د ژوند طرز دغه وي چې د مزاج برابر او بې زیاره او بې زیانه دین به کوئ چې د مزاج خلاف و یا زیار او زیان یې درلود بیا بې پرېږدئ یاسته نو به ستاسو زندګي داسې وي لکه په بو وهلی خر د شا استربل به مړ وي او د مخ هغه به ژمنده وي ذلیل به هم یاسته ژمن به بېتوله هم وي او له هرې یوې به وتلي هم یاسته. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب او د قیامت پر ورځ چې هغه بدترینه سزا ده هغه به الله پاک تاسو درکوي. دغه مجلس له زړه وباسئ چې ما کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله موسی کلیم الله لا اله الا الله عیسی روح الله په دغه به نو د جنت له ځای زړه وباسئ. دغه مجلس نه دی کلمات چې سره له عمل شي بیا به د نجات ذریعه وي او چې کلمات د خولې شي او عمل یې د بغاوت شي بیا به ستاسو د تباهۍ ذریعه. وما الله بغافل عما تعملون. ولې چې الله پاک ستاسو له کړوړو خو ناخبره نه دی نه داسې دی چې دی ستاسو په کړوړه خبره نه داسې هم نه دی او نه داسې دی چې د خبر باوجود غوږ نه په باسي داسې هم نه دی ور په خبر دی ور غافل نه دی ځینې ور یې تر وس نه یاسه تک لکه الله پاک فرمایي أفحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون حافظ باندې سلګي. الله پاک فرمایي چې دا بیلیاري چې څوک یې د دې وجه زړه دغه ورته وایي چې ګوتر ما بل مخه شي نه به پسې ورسره را د خلاص بشي دغه شی وجه زړه ورته وایي. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الله پاک فرمایي چې دا هغه خلک دي چې دا وعده خو یې د خدای پرستۍ ده مګر قدم او رویه یې د هوا پرستۍ ده. دا هغه خلک دي اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة. دا هغه خلک دي چې د آخرت د ژوندۍ د زندګۍ په نسبت یې دا د نابودې دنیا ژوند خوش کړی. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. دا ښه کوک په غلو واړوئ چې د آخرت مشکلات به نه و دوی ته څوک هوسا کړي او نه به د آخرت له مشکلاتو د خلاصېدو څوک وسیله او سبب وکړي. په دنیا کې خو تاسې خپل قیدیان دله خلاص کړي خو یا به قیدیان ستا هم وي د ده به هم وي نو مبادله سره وکړئ یا به چېرې په سفارش یو څوک
خلاص کیاست لیاغه بیا مالی فدیه ورکړي لیاغه د خلاصېدو یو نورې ذریعې جوړې کړي خو ما قیدي له ما جات بیا څوک خلاصولی نشي نو الله پاک فرمایي ولقد آتینا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل او الله پاک یې ګوره داسې نه دي چې بني اسرائیل په نبوت ناولده دي یا له وحي سره د دوی واسطه نه ده پیدا شوي یا بیا چې دا ستا زړه وایي چې ګویا کومه معجزې ښکاره کړې وای داسې نه چې دوی معجزې نه دي ښکاره دي خو له دوی سره هغه نه په قول باور شته نه په وینا باور شته نه مخ شته نه شا شته نو الله جل جلاله فرمایي ولقد آتینا موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل واتینا عیسی ابن مریم الله پاک فرمایي موسی علیه السلام ته د هدایت او مجموعه تورات ما ورکړی او دا شی هم نه چې موسی علیه السلام صرف تورات راوړي معجزات یې هم ښکاره کړي او بیا د موسی علیه السلام په شی د انبیاو یو سلسله وه یو موسی علیه السلام خو نور هم ډېر انبیا او بیا به دوی وایي چې موسی علیه السلام غوسه نه کول یا څه نه نو بیا خو ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس اوس موسی علیه السلام خو معجزې هم ښکاره کړي دي خو تاسې یاست چې دی غوسه نه نو بیا خو دا عیسی علیه السلام خو معجزې د ښکاره کړي مړي به ژوندي کړي ړانده به یې جوړ کړي برس به یې لرې کړ او له خټو به یې مرغه جوړ کړ بیا منځه یې مرغه جینې جوړ معجزې هم د ښکاره کړي دي او وأيدناه بروح القدس او داسې پاک زمون ما وده ته ورکړی و چې په دنیا کې یو چاته سخته خبره نه کړه بلکې بیا دا ویل چې که پر یوه برخه په څاپېړه وویل هغه بل هم ور وګرځېد دلته مې وویل د دغه هم څورې ومنل نو وأيدناه بروح القدس په پاک زمون باندې موږ د ده حمایت کړی و چې د موسی علیه السلام غوندې غوسناک هم نه نه یې چاته سخته خبره کړه نه یې د چا د بدو جواب ورکاوه چې چا به پر مخ په څاپېړه ووهه بیا د هغه بل بارخو بیا ورته ونیول د دغه هم څورې ومنل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ستاسې خوی دا دی چې هر وخت پیغمبر تاسې لره رایشي او ستاسې پر مزاج برابر مجلس نه درته کړي دا ستاسې بدل یې له تاسې سره خبرګوي نه فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم بیا تاسې به ځان ته لولو ټکشیر دی چې زه به د هی منم بیا کله څه ویاست کله څه ویاست ففریقا کذبتم څوک یې دروغونه پر یاست دروغجنوئ وفریقا تقتلون دینه بیا په مرګ پسې یاست او په ظاهرولو پسې یاست او بېعزته کوئ وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون اوس دا په دوی کې چې ملایان دي هغه وایي مړه یم زما زړه له علمه ډک ولیار دی دا ډک لوښی دی زیاتې ځای نشته پکښې هیله مه راته که چې دا ساه به زه منم د ملایه دغه وراسوي د عامیه دا وراسوي یا هی زړه په پاخه ځای کې پروت دی لیار نشته ورته نو الله جل جلاله فرمایي وقالوا قلوبنا غلف دوی وایي زموږ زړه ډېر پوښلی دی په ډېر پاخه ځای کې پروت دی ستاسې مجلسونه اثر نه پرېږي یا بیا دا وایي چې زموږ زړه له علمه ډک دی یا چې ډک لوښی دی بل څه نه پکښې ځای ښه بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا غلف الله پاک نه یې زړه له علمه ډک دی او نه یې زړه په پردو کې پوښلی او پاخه ځای کې پروت دی یوه پېښه نشته بل لعنهم الله بكفرهم دا د دوی بیلیاري او انکار د دغه په وجه باندې الله له خپله رحمته دوی پرې کړي او سړلي یې دي له خپله داره یې سړلي دي له خپله رحمته یې پرې کړي دي دا د دوی د بیلیارۍ په وجه باندې بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون ډېر کم خلک دي چې په هغه کې د باور ځای دی چې یا په دوی سړی باور وکړي او یا دوی په چا باور وکړي یا دوی ایمان پر خدای راوړي یا پر پیغمبر راوړي یا بیا د چا د لیارې مل او ملګری شي
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق ولما جاءهم کتاب من عند الله د دوی همیشه لپاره خوی دا دی چې د الله د هدایاتو مجموعه دوی له ورای شي مصدقا لما معهم او د دوی د انبیاو د دوی د شرایعو د دوی د کتابو رښتینی کې تردید یې نه کې تایید یې کې زیاده سے زیاده چې دوی څه تبدیلی پکې کړې وي دغه به تصحیح نو الله پاک فرمایي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دا کتاب او دا نبی او دا شریعت دا شی هم نه دي چې دوی پناه ولدي بلکې تر دا لمخه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت او شریعت مخې له نه راغلی د دوی بل مشرکانو سره تنازعاتو کې به دوی ویل چې اوس د هغه نبی شپې رانږدې دي بیا به ان شاء الله موږ تاسو ته د دغو مجلسو حال ده په مدینه منوره کې د یهودو دوی قبیلې بنو قریظه دا د اوس حلیف وو د مدینه اصل استوګي اوس او خزرج نو بني قریظه د اوس حلیف وو او بنو نذیر شو دا د خزرج وو نو دوی چې بچیر بیا له مشرکینو سره یو تنازع پیدا شوه نو بیا به دوی ویل دا به دوی په خپل هم د لوړ ده الله پاک فرمایي چې ما خو لتا چې وعده اخیستې و تاسو د لوړ لایم د لپاره او دا بنو قریظه او بنو نذیر دغه به همیشه جنگونه سره مرګونه به د لپاره ور به بیا چې قیدیان شو مثلا دا بنو قریظه د اوس حلیفو چې به د بنو قریظه قیدیان وسپو له خزرج سره بیا بنو ګردو پلو واجو به دا خلاصو یا به بیا د بنو نذیر شو دا د خزرج حلیفو بیا چې به د دوی قیدیان له اوس سره بیا به دوی بیا پلو واجو دا قیدیان به خلاصو نو الله پاک یې د قیدیانو د خلاصولو پر حکم عمل کوي د مرګ او د بارولو پر حکم یې ولې عمل نه کوي دا نو الله پاک فرمایي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا چې څو وخت به هغه شریعت او هغه نبی او هغه کتاب دوی مخې لراغی كفروا به فلعنة الله على الكافرين نو بیا به پر هغه شریعت پر هغه نبی پر هغه کتاب یې الله پاک فرمایي فلعنة الله على الكافرين دا کم خلق چې د حقیقتو انکار کوي او د وعدو باوجود له خدای سره خپل وعدې نه پالي دا الله پاک له خپل در سړلي او له خپل رحمت یې پردی کړی دي نو اوس موږ په کار دا دی موږ د مسجد لرایس او په مسجد کې و الله تعالی لاس پر نامو ده موږ ایاک نعبد خدای زب لک لبیاج استا په غلامی کې زمن ترو یعنی ځان او مال بستا په تعظیم او اطاعت کې استعمالوم لک لبیاج لدغه وجه بیا په پشي بیا موږ ایاک نستعين خدای پاک چې زل بیاج ستا په بیرته پورې واړوم بیا زورور او زورور د ځان همسایه کوي ما هغه به مدوسر کو ورنوي او هغه ته بیا ورفشوم نو تاسو دا سوچو کې دا د 15 وخت مانځه په هر رکعت کې دا د خدای په کور کې کول موږ په خپل ژوندۍ کې له خدای سره پالنه دی کوي نه پال نو که یو ورو بني اسرائیل ته په دغه وینا باندې الله راغلی نو تاسو عمر ته پر غاړه هم اخلي کې بس تاسو څنګه باندې ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله پاک فرمائے بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بئس ما اشتروا به أنفسهم ډیر بد سودا ده د تاوان او د خسارې ده دغه سودا چې په هغه کې دوی خپل ځان استعمال کړی دي
او هغه دا چې بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله، چې د خدای په نازل کړیو هدایاتو باندې دوی انکار لدغه وجه کې چې دا ما نه دي. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. او د دغه انکار وجه ځان خوشي ده چې دا شخو چې خدای کړای دا خو له ما سره کړ، نو پر پلانې باندې په دا وحی څنګه راغله. الله پاک فرمایي د یو شی انکار د ځان خوشي پر بنیاد باندې او د خدای شی پر بل نه ربلول په ځان پورې تړل دا ډیر بدبخته او د تاوان سودا ده. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. دغه خلقو د الله په خوابدي پسې خوابدي پر ځان را تړلې ده، یعنی یو خوابدي د خدای نه ده، نه په خپل شریعت عمل کې چې بل شریعت ورای شي لدغه یې نه مني چې دا خود ما حق نو وتا ته کوم در کړی شریعت پر هغه د سوري عمل وکړي. او بیا دغه نوې شریعت چې دا ته دی دا د خدای شته په ځان پورې تړلې څلې دي چې ګواه ما به پښتانه اله د لما مده بما به پر بل خوا جات وچاته نور نظر کوي. نو الله پاک فرمایي بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. چې دوی ته وایي چې آمنوا بما انزل الله، دا د خدای هدایات چې په دا باندې ایمان راوړي. دوی یې نؤمن بما انزل علينا، چې زموږ د برخې شریعت دی هغه موږ منو، او چې زموږ د برخې شریعت نه دی دا خدای چې خپل شریعت دی. نو بما وراءه معنا د خپل شریعت څخه ما شي واشي نور دی هغه باندې د دوی ایابي. نو الله پاک فرمایي واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. الله پاک دا بل شریعت خو حق دی د دوی د ټولو شریعتو او د انبیا او دغه تصدیقي وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون انبياء من قبل وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون. نو الله پاک فرمایي چې ته دا بیاي چې دا خو ما شریعت نه دی او چې ما شریعت وای بیا به معنا خپل شریعت سوري ومانه چې موسی عليه السلام خو استاد دی، عیسی عليه السلام خو استاد دی، دا نور ټول انبیا په تاسو کې راغلي دي، نو دا خپل شریعت سوري ومانه دا خپل نبی د سوري ومانه. قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. دا خپل نبیان به عزت کول ولی وظلم ولی د دوی پر خبرم انکار ولی کړ. نو که یو د خپل شریعت پیروي تا کړای بیا هم بیا یو مجلس خو نه خپل شریعت منی نه پرځي نه د بل شریعت منی نه پرځي. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. او بیا چې تاسو د معجزو مطالبه کوئ مخکې په قرآن شریف کې د معجزو مطالبه هم راځي. الله پاک فرمایي چې تاسو نن د معجزو مطالبه کوئ. نو د موسی عليه السلام خو ساش نبی او د معجزو خو یې کمای نه و څوري معجزې د ښکارا کی پر مصر د فرعون پر خان باندې مرکم چنګښ مسلط ویني مسلط سپړي مسلط ملخان پر مسلط دا ټول مجلسونه تاسو ونه لیدل. نو دا د موسی علیه السلام خو معجزې هم در ښکارا ولقد جاءكم موسى بالبينات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. دا فرعون تاسو تر مخ غړ دا سمندر تاسو تر نظر لاندې لیار یې درکې ډېر شپې نه ترې چې تاسو وسکندر ته سجدې شروع کړي هغه خپل شریعت کلمه. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. بیا د کوه تور یا د سینا د دشتې پر سر باندې چې د کوه تور په بیخ کې دا کوه تور د بیخ غوړم ته ما راوچش پر سر مدرته و دراو چې اوس طاقت منې کنه منې دلیل منې زمړو که طاقت منې دا طاقت دی کنه. نو دالتم لما سره وعده او ما درته ول چې وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا.
نو تاسو ولم سمعنا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نو تاسو ولم هو اوریدل یا بالکل وادم ده خو په دغه ولوالو جو تر دغه وایست نن بیا عمل پر وکړ نه پر غلیار لاړاست وقالو سمعنا اوریدل دي خدای چې اوریدل چې په قلوب پر سره تر کړی نه ځان په هو نه عمل باندې کو وقالو سمعنا وعصينا یعنی په خلقهم وینا دا و چې موږ واریدو په عمل باندې پر هغه هدایات او تاسو عمل نه کړ او وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او دا سخندر مینه او دا د عبادت شوق ستاسو په زړه جریدلې د نن په زړه جریدلې لکه دا او بش په ځکه وجره دا شي تاسو په زړه جریدلې نه دا الله پاک دا قوت تاسو په ولا چې دا غالي لږه وچ شو پر سړي درونه نه د دلیل مجلس تاسو منئ نه د دید مجلس منئ سمندر سے لیار درکه نه هغه پر تاسو څه اثر کی نو الله جل جلاله فرمایي چې واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين کتاسي د موسی عليه السلام پر شریعت باندې ایمان دغه بولی شي وس خندر ته عبادت کوي نو بیا خو دغه ایمان ډیر د بدبختی ایمان دی دا اساسي د بخت ایمان نه دی بس ولا مرسوي بس تدابلی رکوع پر یو رسول ډیر پات نه دی قل ان كانت لكم الآخرة نه وإذا قل ما يأمركم به إيمانكم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اوس که چیرې داسې وي چې ستاسې دغه مجلس رښتینی وي چې دا الله جنت و تاسو ته په برخه دروتلی دی او دا د آخرت کامیابي ستاسې په ونډه ده نو که یو دغه شی بیا د آخرت شو شاده په دې سپرو خاورو کې تاسو څه یا خو تاسو خدای ته وایئ چې یا دې دربوله نو په قرار هغه اصلاحات لرلاس الله جل جلاله فرمایي قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت او الله پاک یې ګوره ولا يتمنوه ابدا وتلي به ومرتنك ورنجدي ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم فذاني سر خلاص دي ظالم چش پریخي څکر ونده مکړي دي چې زواري سم بیا به واخلي والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين الله پاک ناروا خلق ډیر شپه دي چې خله یو رنګ وي او عمل یې بل رنګ وي د دوی فرازو او بلو الله پاک خبر دی الله پاک د مشت پر سم یار برابر کی چې د خلی او د زړه او د عمل یار دا یو وکی دا یو پال منسلې دا د کامیابی زمن دی او دا د مخې برخه زمن سي دی دا نه په دنیا کې سړی ټول پمیندولای شي او نه په آخرت کې نجات په برخه کوي واخر دعوانا اللهم امين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله